و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای درې اعمال داسې دي چې پس د مرګ انسان ته ثوابونه میلاویږي. د په قبر کې پروت دی، د لحد په تور تیارو کې پروت دی، خو بیا هم د په اعمال نامه کې نیکۍ لیکل کېږي. داسې درې اعمال دي، درې اعمال چې هغه زیاتېږي، هغه ختمېږي نه، تر قیامته پورې د هغې ثوابونه د په اعمال نامه کې لیکل کېږي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه. صدقه جاریه دا داسې عمل دی چې دا انسان مړ دی، پس د مرګ هم دته ثوابونه میلاویږي. صدقه جاریه څه شی دی؟ صدقه جاریه دا ده چې په خپل ژوندانه باندې د جومات جوړ کړی دی، مسجد دی جوړ کړی دی، یا مسجد جوړېدو په هغې کې د پیسې ورکړي دي، ته مړ یې په قبر کې پروت یې، په دې مسجد کې چې تر کومې پورې منځونه کېږي، په دې مسجد کې چې کومې پورې ذکرونه کېږي، تر کومې پورې تلاوتونه کېږي، ته مړ یې، خو ته ستا په عملنامه کې بیا هم نیکۍ لیکلی کېږي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولد صالح یدعو له. نیکمل بچه، صالح بچه، انسان د خپل بچی تربیت داسې کړه په خپل ژوندانه باندې، قرآن ورته ښودلی دی، حدیث ورته ښودلی دی، علم ورته ښودلی دی، منځ ورته ښودلی دی، په منځ باندې ودرولی دی، د دین سره د علماو سره ولا ربط جوړ کړی دی. داسې بچی چې درنه پاتې شو، دا بچی ستا دپاره صدقه جاریه ده. پلار په قبر کې پروت دی، په تیارو کې پروت دی، دا بچی قرآن راواخلي، دی وی الف لام میم، دی بچی ته 30 نیکۍ میلاو شوي، پلار ته په لحد کې 30 نیکۍ میلاو شوي. دا بچی د پلار دپاره صدقه جاریه ده. دا بچی دی چې کله مونځ وکړي، دی لاس اوچت کړي، الله زما پلار وبخه، الله زما مور وبخه، الله زما نیکونه وبخه. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو انسان د بل رشتہ دار دپاره چې مړ وي، هغه دپاره دعا غواړي. یو رشتہ دار دې مړ دی او ته ورله دعا غواړي، پلار دې مړ دی، مور دې مړه ده، نیکه دې مړ دی، تا لاس اوچت کړه، الله زما پلار وبخه، الله مغفرت ورته نصیب کا، مور مې وبخه، الله مغفرت ورته نصیب کا. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې انسان دا دعا فرشتي واخلي او دغه مړي ته بطور ډالۍ او تحفه پیش کړي چې ستا دپاره پلان کې سړي د مغفرت دعا وغوښته، دا ډالۍ ته قبوله کا. بچی دی د خپل پلار دپاره دعا غواړي، الله زما پلار ته مغفرت نصیب کا، الله زما پلار وبخه، الله زما مور وبخه. د ده دا دعا فرشتې واخلي او د ده مور ته یې ورسوي، د ده پلار ته یې ورسوي، تا ته ستا بچي ډالۍ رالیږلې ده، تا ته ستا بچي ډالۍ رالیږلې ده، هغې خوشحاله شي د دې خپل بچي په دې ډالۍ باندې. ولد صالح یدعو له. نیکمله بچی، نیکمله بچی چې د مور او پلار دپاره څه غواړي؟ دعاګانې غواړي پس د مرګه. کله چې درنه وي مور او پلار خفه مړه دي، اوس په لاس څه نه راځي، خو تلي د دنیا نه، ته به یې څنګه رضا کوې؟ خو لاړه د دنیا نه. وایي د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړه. تا به الله په هغې بچو کې ولیکي د کوم بچي نه چې مور او پلار رضا وي، د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړه. که مور او پلار درنه خفه دي، الله به دې سبا په هغې بچو کې ولیکي د کوم بچي نه چې مور او پلار رضا وي. ځکه چې ته د مور او پلار دپاره د مغفرت دعاګانې غواړې، نو دا دعاګانې هغې ته پیش کېږي، هلته ستا په دې مور او ستا په دې پلار باندې پیش کېږي دا ډالۍ، نو هغې ستا نه خوشحالېږي. نو چې کله ستا نه خوشحاله شي، هغې تا ته بښنه کوي، بیا تا ته بښنه کوي، ما ته هغه زما بچی ډالۍ رالیږي، تحفې د مغفرت رالیږي. ولد صالح یدعو له. نیکمره بچی چې د مور او پلار دپاره څه غواړي؟